د دنیا په مخ چې کومې لوی مناظرې شي د کفر او اسلام ترمنځ هغه کې یو مناظره د اسلام او د کریسچیانټي ترمنځ ده چې دا ډاکټر ذاکر نایک او ډاکټر ولیم کیمبل دا مناظره کړي دیتا مناظرې ته تقریبا 10 लाख خلک چې دي اغي ناسو اعتراضات جوابات هر څه کېدل دي کې یو اعتراض د سليمان عليه السلام په واقعي باندې کوي دا کتاب د موږ سره د اردو ته ترجمه شوی دی دا غي مناظره ده پورا صفحه باندې دا اعتراض ډاکټر ولیم کیمبل کی چونکی د اعتراض جواب نه دی میلاو شي مناظره کی نو اغي بار دا اعتراض رالی د قران کریم د سورته سبا په آیت باندې چې سليمان عليه السلام د امسا په سحاری باندې څنګه ناسته کړی دا چې کله وفات شوی دی مفسرین تر کال یا 2 کالو قول لیکي بیا وین راغلی دی او امسا یې خورلی ده د ډیرو خلکو ذهن کې اشکال له او دې سړي دا اعتراض په صفصو باندې کړی دی मैं एक मुख्तलिफ मौजू का तज़किरा करता हूँ सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत वो अपने आसा के सहारे खड़े हैं एतराज़ दा की मुंगा साइंटिफिकली दा प्रूफ को दा असारा दा बिल्कुल साइंटिफिक दा प्रूफ शवी दा चिद्दा से नास्ता बिल्कुल कवले शी او دا تردیر وخت پوری ناستا دا کی دیشی دو آئنسٹائن چې څومره تجربات د فزیکس دی هغه چا کتلی پاغي کې یو دا تجربه ده ناستا داغي په داسې طریقې باندې د سليمان عليه السلام دا امسا د کونټي دا ساينټیفیکلی ویډیو موږ ورکو هغه هم تاسو ګورئ چې څنګه بغیر د سحارینا وزن څنګه په خپل راټینګيږي دا د عصا امسا انداز دی دا طریقه شوله په دې دا ونی ولې شو د دې ته لکه څنګه چې په ویډیو کې تیلی وغیرہ دا سره راغلي دي دا سې خو درې شوی دي د مرګ نه بعد چونکی وینا داغي گردش ختم شینو دا کلک شي په منظر د لرګو وګرځي دا چې کوم زنه ده دا په دې باندې کې خو درې شي ترسو چې دا امسا نه د لړکړې شي او دا نه د غورځیدلې نو زه به تر هغه پوری دا سناسیم او دا په ویډیو کې تاسو کتلی شئ Mangos,